جی بالکل نن عمران خان 400 ته روان دی. دغه جلسهګاه جوړه شوې ده د انتظامی د سابقه MNA د وینا مطابق چې 15,000 کرسۍ چې کم دي جلسهګاه کې به ایښودل کیږي. دلته کې چې کم سټیج جوړ شوی دی دلته باقاعده د DJ کم سیستم شوی دی. دغه سټیج چې کم دی 20 فوټه اوچتوالی لري او 80 فوټه چې کم دی نو دا اوږدوالی لري. ورسره چې کم دی دلته کې د سکیورټي مضبوط انتظام شوی دی. د ټریفیک دپاره کمې لارې چې کمې دي هغه مختص شوي دي. ورسره دا په مین غني خان روډ باندې دا جلسهګاه په یو پلاټینګ کې کیږي چې هغې ته امن کالوني نوم ورکړی شوی دی. دلته کې د عمران خان په خپله وینا کې دغه ویلي چې زمونږ راتګ نه مخکې یعنې دا یوه سیاسي جلسه ده. د دې کې حلقې نه چې کم دی هغه الیکشن خوم کوي. نو د هغې نه مخکې هغه دغه وایي چې یاره زه به سیلاب ځپلو سره خوم میلاویږم. د 400 سیلاب ځپلي دغه توقع هم لري چې صوبایي حکومت خو دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ قسمه داسې کومک او مرسته نه ده کړې. خو عمران خان چې په خپله راشي نو ضرور چې کم دی دغه سیلاب ځپلو لپاره به سیلان وکړي یا به څه د ځان سره وروړي. نو د خلکو دغه توقعات خو هم شته دي. دلته کې چې د بیګا راسي په دغه جلسهګاه کې کار روان دی. د دې ځای کم انتظامي مشران چې دي د سابقه MNA په مشرۍ کې هغوی کارکنان چې کم دی هغه په خپله په دغه جلسه کې چې کم دی نو هغه موجود وو. تاسو وینئ زما شاته چې باقاعده ډېر لوی سیسټم شوی دی. د DJ سیسټم د میډیا لپاره خپل ځای مختص شوی دی. باقاعده چې کم دی په مین روډ باندې د غني خان روډ به بندوي ورته او په دغې باندې به ټریفیک ولاړي چونکې لاندې خو هم د ټریفیک دپاره ډېر کافي ځای موجود دی. او دغې سره چې کم دی نو باقاعده جلسې چې کوم د VIP دپاره یو بیل بندوبست شوی دی. سټیج ته چې کوم دی نو باقاعده خپل یو سیستم دی چې دلته کې خلک راتلی شي. نو دغه جلسه ده وختن په وختن چې کوم دی موږ به خپله کتونکي د دغې نه خبرو او 4 بجې به دا جلسه شروع کیږي او د دوی د وینا مطابق چې په رڼا کې به دغه جلسه چې کومه ده ختمولی شي. خو باقاعده د لایټینګ سیسټم چې کوم دی هغه خو هم دغه شوی دی خو شپې ته خو هم ورسي. خو 4 بجې چې کوم دی نو کارکنان به دلته کې ځان را رسوي. دا ورته په کلکه وینا شوې ده چې د ټیم پابندي چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. اوس دا پته نه لګي چې عمران خان څه ټیم 400 ته رارسي او د کم سیلاب ځپلو کومو سیمو ته ځي نو دغه لا پته نشته دي او د ځان سره د 400 د سیلاب ځپلو دپاره څه وروړي نو دغې ته د 400 د خلکو کاته دي.